بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، زما په هر کلاس کې دا کوشش وي چې زه ستاسو دپاره د انګلیش هغه ټکي راوړم کوم چې مونږ هره ورځ وایو، یعنې مونږ ته یې هره ورځ د ویلو ضرورت وي. نن چې ما سره کوم ټکي دي په دې کلاس کې، دا یو څو ټکي دي، لږ ټکي دي د انګلیش، خو تاسو یې د زده کولو ښه پوره کوشش وکئ او ډیر په توجه سره دا وګورئ، دا واورئ. راځئ د دغې شروع د دې ټکي نه کومه. اول چې موږ سره کوم ټکی دی د انګلیش، هغه دی انګریټ. انګریټ د انګریټ مطلب دی معنی دا ناشکره. دا انګریټ نه دی، دا دی انګریټ. انګریټ ناشکره. ګورئ دا د دې استعمال ته تاسو وګورئ. ډونټ بی انګریټ یعنی ناشکري مه کوه. بی کیرفل فار ایوریثینګ د هر څه شکرګزار جوړ شه، یعنی په څه څیز باندې ناشکري مه کوه چې هر څه وي د هغې شکر کوه. ډونټ بی انګریټ بی کیرفل فار ایوریثینګ ناشکري مه کوه، د هر څیز شکرګزار جوړ شه. او داسې مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی که نه، هغه دی ګټس. ګټس به تاسو ډیر اوریدلی وي، د دې مطلب معنی ده همت. ګورئ تاسو چې دا زه کله استعمالوم تاسو به پوهیږئ. یو ډونټ هیو ګټس ټو ټاک ټو هیم. یو ډونټ هیو ګټس ټو ټاک ټو هیم یعنی په تا کې د هغه سره د خبرو کولو همت نشته. د دې مونږ وایو که نه چې تا کې دومره همت نشته چې ته د هغه سره خبرې وکړي. یو ډونټ هیو ګټس ټو ټاک ټو هیم یعنی په تا کې د هغه سره د خبرو کولو همت نشته. او ګورئ داسې بل ټکی چې مونږ سره کوم دی انسین. انسین دا تاسو انسان مه وایئ، دا وایئ انسین. د دې صحیح پرونونسیشن چې کوم دی هغه دی انسین. انسین وایي لیوني ته. د دې یو مثال ته تاسو وګورئ. I would be insane to believe that liar. I would be insane to believe that liar. د دې مطلب شو چې زه به لیونی شم چې په دغه دروغو یقین وکم. مونږ وایو که نه زه خو به لیونی شم که په دغه څیز باندې په دغه خبرو یقین وکم. I would be insane to believe that liar. زه به لیونی شم چې په دغه دروغو یقین وکم. داسې بل مخکې ټکي ته چې کوم لاړ شي هغه دی فیټل. د فیټل مطلب دی وژونکی، یعنی وژونکی څیز ته په انګلیش کې وایي فیټل. ګورئ د دې مثال ته تاسو وګورئ. He is suffering from a fatal disease یعنی هغه یوه وژونکې بیماري ده. تاسو به نن سبا یو نوم ډیر اورئ، کرونا. یعنی دا کرونا چې کومه بیماري ده دغه هم فیټل وژونکې بیماري ده. He is suffering from a fatal disease هغه یوه وژونکې بیماري ده، یعنی یو وژونکې څیز ته په انګلیش کې وایي فیټل. بل ټکی چې کوم دی اجر. اجر وایي نیم کولاو ته، یعنی دا ور چې کوم دی دا نیم کولاو وي او نیم بند وي، نو دغې ته په انګلیش کې وایي اجر. The door is ajar. Please shut it properly. The door is ajar یعنی دروازه نیمه کولاو ده، نیمه بیرته ده. پلیز شٹ اٹ پراپرلی یعنی دروازه نیمه کولاو ده، سمه یې بنده کړه. که مونږ چاته داسې وایو چې دروازه نیمه کولاو ده سمه یې بنده کړه، نو په انګلیش کې به ورته داسې وایو د ډور از اجر. پلیز شٹ اٹ پراپرلی یعنی دروازه نیمه کولاو ده سمه یې بنده کړه. ګورئ مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی هغه دی سکویکینګ. سکویکینګ وایي اوازونو ته. تاسو دا اواز اورئ که د ور او ور چې مونږ کله بندوو یا کولاوو، دا چې کوم تیره اواز کوي. داسې یو بل که د هر څیز اواز وي، دا ګاډی هم اواز کوي. دغې اواز ته یعنی ګاډی چې بریک ونیسي هغه تیره اواز وکړي، دغې اواز ته په انګلیش کې وایي سکویک. سکویک تاسو به د اواز اورئ هم. د ډور از سکویکینګ یعنی دروازه جر اوازونه کوي. دغه جر هغه تیره اوازونه چې کوم دي دغې ته په انګلیش کې وایي سکویک. د ډور از سکویکینګ دروازه اوازونه کوي.
ګورئ مخکې ټکي ته وګورئ مخکې چې کوم ټکی دی ګارګل د ګارګل مطلب دی غلغړی کول یعنی غلغړی خو به تاسو پیژنئ که نه ګورئ د دې مثال ته تاسو وګورئ you should gargle with salted water you should gargle یعنی تاله غلغړی پکار دی with salted water د مالګي اوبو سره you should gargle with salted water یعنی تاله د مالګي د اوبو غلغړی کول پکار دی دغه غلغړو ته چې کوم دی په انګلیش کې وایي ګارګل یعنی کله چې زمونږ مرۍ خرابې وي که نه اکثر څوک راته ووایي چې لږه مالګه په اوبو کې واچوه او د هغې غلغړې وکړه دغه غلغړو ته په انګلیش کې وایي د مالګې نه د هر څیز چې تاسو غلغړې کوئ هغې ته په انګلیش کې وایي ګارګل خو تاسو له ما دلته یو مثال درکړو چې you should gargle with salted water یعنی تاله د مالګې د اوبو غلغړې کول پکار دی ګورئ بل مخکې ټکی چې کوم دی هغه دی ډسټنټ ریلیټیو د ډسټنټ ریلیټیو مطلب دی لرې خپلوان اصل کې ډسټنټ وایي لرې ته او ریلیټیو وایي خپلو ته یعنی رشته دارو ته نو د ډسټنټ ریلیټیو مطلب شو لرې خپلوان یعنی د ماما زوی دا خو نږدې رشته دار وي خو د ماما چې کوم د ماما زوی وي هغې ته مونږ لرې رشته دار وایو داسې نور چې کوم لرې رشته دار دي هغې ته په انګلیش کې وایي ډسټنټ ریلیټیو یعنی لرې خپلوان رشته دار ګورئ د دې یو مثال هم وګورئ I don't know much about her she is my distant relative I don't know much about her زه هغه ډیره نه پیژنم she is my distant relative هغه زما لرې رشته داره ده I don't know much about her she is my distant relative یعنی زه هغه ډیره نه پیژنم هغه زما لرې رشته داره ده داسې خبرې مونږ ډېرې کوو که نه چې دومره زه هغه نه پیژنم ځکه چې هغه زما ډېر لرې رشته دار خپلوان دي ګورئ بل چې کوم مخکې ټکی دی کمانډیبل د کمانډیبل مطلب دی د ستاینې وړ یعنی قابل تعریف You did a commendable job. تا د ستاینې وړ کار کړی You did a commendable job. تا د ستاینې وړ کار کړی د commendable مطلب شو معنا شوله د ستاینې وړ یعنی قابل تعریف بل ټکي ته وګورئ limitless لیمټ وایي حد ته خو چې کله limitless شي د حد نه زیات یعنی هغه څیز د کوم څیز چې څه حد معلوم نه وي He can buy anything because he has limitless money He can buy anything یعنی هغه هر څه اخیستلی شي because ځکه چې he has limitless money هغه سره د حد نه زیاتې روپۍ دي He can buy anything because he has limitless money هغه هر څه اخیستلی شي ځکه چې هغه سره د حد نه زیاتې روپۍ دي بل مخکې ټکی چې کوم دی هیلیریس د هیلیریس مطلب دی ډیر مزاحیه یعنی یو عام مزاحیه وي هغې ته په انګلیش کې وایي فني یعنی ټوقې فني څوک چې ټوقې نخرې کوي دته موږ فني وایو ګورئ دا فني تاسو وګورئ He is very funny یعنی هغه مزاحیه دی یعنی ټوقمار دی او بیا دا هیلیریس چې کوم دی که نه دا ډیر زیات یعنی د حد نه هم چې ډیر زیات مزاحیه وي هغه ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ هیلیریس ګورئ د دې یو مثال ته وګورئ He cracked a hilarious joke یعنی هغه ډیره مزاحیه لطیفه وکړه جوک وایي لطیفې ته څه مذاق ویلو ته په انګلیش کې وایي جوک He cracked a hilarious joke هغه ډیره مزاحیه لطیفه وکړه کاټن وایي فردې ته یعنی زمونږ ورونو دې کړکو ته چې کومې فردې لګېدلې دي دې ته په انګلیش کې وایي کاټن This cotton is better than one یعنی دا پرده د دغې نه ښه ده داسې مونږ وایو که نه چې دا پرده د دغې نه ښه ده This cotton is better than one دا پرده د دغې نه ښه ده حاجی بل مخکې ټکی چې کوم دی هم د هم مطلب دی HUM سندره ویل
صرف سندره ویل نه، هر هغه څیز چې مونږ یې په خوږ اواز کې وایو، په ترنم کې یې وایو، هغې ته په انګلیش کې وایي هم. What are you humming؟ یعنی ته څه وایي؟ که شعر وایو که داسې نور څه وایو، خو اصل کې د هم مطلب چې کوم دی په خوږ اواز باندې یو څیز ویل. What are you humming؟ ته څه وایي؟ مخکې داسې ټکي ته چې کوم لاړ شو، مونږ سره زما په خیال چې اخیری ټکی پاتې شو sluggish. sluggish وایي سسته. sluggish سست. It was a tough day. I am tired and sluggish. It was a tough day. نن ډیره یعنی دا ډیره سخته ورځ وه. I am tired and sluggish. زه ستړی او سست یم. مونږ وایو کنه چې نن ډیره سخته ورځ وه، زه ستړی هم یم او سست هم یم. It was a tough day. دا ډیره سخته ورځ وه. I am tired and sluggish. زه ستړی او سست یم. هم په دې ځای باندې د دې کلاس اختتام کوم او زه خو پوره امید کوم چې تاسو به د دې نه څه زده کړي وي، زما د دې محنت خوارۍ نه به مو څه فایده اخیستې وي. بیا به راځم د یو بل کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یئ، الله مو ښاد آباد او بریالي ساته.